حي على الفلاح. موضوع ده زه صرف دا خبره کوم چې زموږ په معاشره کې بعضې انسانان هغه که نجونې که هلکانې هغه که زنانې که نارینه دا سوچ کوي کله کله ډېره غټه ګناه جنې سوي مګر په زړه کې دا سوچ وي چې ته راسه زه به خپل ښایسته رب ته صداقت توبه وکاږم او دعاوې وکړم د خپل ښایسته ربه څه دعا وغواړم چې الله تعالی ما معاف کړي او ما ته هدایت وکړي الله تعالی زما سره راضي سي په زړه کې دا سوچ راسي مګر برته چې کوم دی کله چې د ده په زړه کې دا سوچ راسي شیطان په زړه کې دا ور واچي څه ورته وایي وایي ته اوس چې دی اوس که ته هر څونه توبه وکاږې ستا توبه چې د هغه ځای نه نیسي ولې تا ډېره غټه ګناه کړې ده ګوره یو انسان چې هر څومره ګناهګار وي مګر د هغه ګناه چې کومه ده هغه د ښایسته رب تر لویي چې د هغه نه ده غټه صحیح سلو ښایسته رب مهرباني و لویي چې کومه ده هغه ډېر لوی رب دی صحیح سلو او پاته سلو مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه له یو ځوان رالی ورته ویلې چې حضرت زه بیعت لراغلم زه پر تا باندې بیعت کوم ما ته چې کوم دی د بیعت لاس راکه حضرت ورته ویلې مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه ورته ویلې چې ته داسې وکړه تا که هر قسم ګناوي کړي د ورته ویلې چې زه ډېر ګناهګار یم هغه که هر قسم ګناوي تا کړي د خپلو ګناو څخه سخته توبه وکړه د هغه به چې کوم دی زه به بیعت چې دی هغه به تا ته اجازه درکړم ته به خپل عبادت و ذکر و دا شروع کړې ستا به زندګي چې کوم د هغه به ښایسته سي ده چې کله دا خبره ورته وکړه د هغه بعد د ځان سره د ورته ما چې کوم دی لمنځونه قضا کړي دي هغه ورته ویلې چې توبه وکاږه پر دا باندې او د هغه رقم هر قسم ګناه وي دروغ تاسو ویل سوي ګناه کبیره هر قسم دي کړي پر هغه باندې د خپل ښایسته رب څخه توبه وکاږه او خپل الله ته چې کوم دی وژاړه په الله باندې ځان قبول کړه دا ټول وکل ول حضرت ټول می وکل بیا ورته ویلې مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه ته ویلې ول اغدا ځوان ورته ویلې ول حضرت تاسو دی عمل سره کم بند هغه ورته لکه کوم عمل د ورته ویلې چې زه خو چرس چې کوم دی هغه هم کوم زه خو نشي هم کوم غټي نشي حضرت ورته ویلې چې زه خو په دې نوم خبر چې ته داسې عمل هم کوې نو بیا د ورته ویلې چې دې دپاره څه کول پکار دي مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه په هغه ټیم کې کمزوري و ضعیف ولو د سترګو بینایي چې کوم هغه کمزوري و ودته ویلې زما پر لاس باندې دغه څونه چرس چې ته څکې زما پر لاس باندې هغه کښېږده د چې کله پر لاس ور کښېښول د حضرت چې لاس بند کړي اندازه یې ورکړه چې دونه تعداد دونه مقدار بیا حضرت ورته ویلې چې ته داسې وکړه دا د چرس مقدار چې دی هغه نیمه که دا ځوان پوښتنه جوړه کړه ولې نیمه کم ولې چې مخله پرېږدم د ورته ویلې ول ما په دې تا ته ویلې چې دا نیمه که داسې نه چې بیا ته پر تا باندې یعنی د بدن دردونه یا کیفیت نور راسي تاسو برته د زاړه روح خواته ته ولاړ سي دا ځوان څه ورته ویلې ول حضرت ول توبه می توبه ده چې یو واره مې خپل ښایسته رب ته توبه وکړل ول بیا پګر ژوند ان شاء الله زه به بیا نه د چرس نوم واخم زه به بیا نه د ګناه نوم واخم نه زه به داسې کار کوم چې په هغه باندې ما څخه خپل ښایسته رب ناراضه سي بیا حضرت ورته ویلې چې ماشاءالله دی الحمدلله ستا و جذبې ته سلام دی ستا و همت ته سلام دی ستا و حوصلې ته سلام دی یعنی دا د دې څه موږ خپل اورېدونکي چې کوم دی موږ دا سبق اخیستلی سو موږ خالي دې ته لږ غور فکر وکړو موږ چې کله کله د برات د شعبان میاشته ده په دغه میاشته کې موږ له دا پکار دی چې خپلې ګناوې چې کوم دی هغه داسې پرینځو لکه څنګه چې د کپړو څخه داغ صفاسي و خپل ښایسته رب ته چې کوم دی موږ توبې وکاږو د خپلو ګناو په باره کې ځکه د رمضان مبارکه میاشته چې د هغه را روانه ده نو دې دپاره موږ داسې پکار دی چې تیاری وکړو خپل ذهنونه جوړ کړو د عبادت په مد کې موږ کوشش وکړو ځکه او بله خبره دا ده داسې توبې وکاږئ داسې توبه وکاږئ لکه څنګه چې دغه ځوان کومه توبه وکښله او بیا د ده حوصلې ته وګوره دا ګوره شیطان برته پر تا محنت کوي چې تا خو توبه وکښل اوس راسه زه برته چې کوم دی ستا ذهن واړوم مګر هر رقم ستا ذهن واړئ ستا توکل پر هغه الله دی مګر ته کوشش برته کوه چې که ګناه در څه کېدل برته سات استغفار ورسره وایه الله به دې مدد و نصرت وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.